بسم الله الرحمن الرحيم قال وما سوى ذلك من الأصناف كالزعفران والبستان وغيره يوزع عليها بحسب الطاقة. هذه مسألة ده عشر ده خراج شروع ده او د دې خبرې بیان وکړلو چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خراج مؤظف مقرر کړی دا چې عام کم زراعت دی هغه کې به یو هاشمي قفیز وي، یعنی یو صاع یو درهم یو جریب، او ترکارینو کې به 15 دراهم یو جریب کې، انګورو او د قجورو باغونو کې به 10 دراهم وي. داسې وکنه. اوس مسله دا ده چې کوم شینو کې هغه نه دی مقرر کړی، هغې کې به څه کوو؟ بی هغه د ځمکې طاقت له اعتبار ورکړی دی، نو موږ به هم طاقت ته ګورو، نو هغې موافق به پې خراج ږدو. وما سوا ذلك من الاصناف كالزعفران والبستان وغيره يوزع عليها بحسب الطاقه. دغه مسله بیان کړي. وما سوا ذلك او کله دغه نه سوا وي دغه درېونه من الاصناف نور څه صنفونه لکه زعفران وي، بستان یا باغ وي، وغيره نو اوس به څه کوي؟ يوزع عليها بحسب الطاقه، هغې باندې به خراج کې ښودل کېږي د طاقت موافقې. هلکه عمر رضی عنه والا دلته مقرر که کنه ویا خو دې کې نه دی مقرر کړی، لانه لیس فيه توظیف عمر، په دې کې وظیفه مقرر شده دا د عمر رضی الله تعالی عنه نه وه، نو هغه چونکې اعتبار طاقت له ورکړی و، انګورو قجورو هغې کې طاقت زیات و 10 دراهم یې پکې وښودل، چا کې کم و هغې باندې لږ شان کم کړه 15، چا کې بیخي کم و هغې کې نور هم کم کړه، موږ هم دغه شان کوو. وقد اعتبر الطاقت هغه طاقت له اعتبار ورکړی فی ذلک په دغه توظیف کې، فنعتبرها فیما موږ به طاقت له اعتبار ورکو په هغه څه کې لا توظیف فیه چې هغې کې وظیفه نه ده مقرر. قالو مشایخ ویلی دي نهایت طاقت دا دی مولوي صاحب چې موږ خراج د فصل نیمه مقرره کړو، بس دې نه به ناوړو، نیم فصل موږ له راکوئ بطور خراج نیم تاسو والی. لکه موږ ته دا هم حق شته دی چې ټوله ځمکه هم د دې کفارو نه اخیستې وې او غانمینو باندې هم تقسیم کړی وې، لکه موږ ورته واپس ورکړه او نیم فصل تیلو دا عین انصاف دی، شکر دی وباسي. اوره ونهایت الطاقت یبلغ الواجب، چې ورسیږي واجب خراج نصف خارج ته، لا یزاد علیه په دې زیات نشي، لأن التنصیب چې دا عین انصاف دی، لما کان لنا ځکه موږ دپاره دا هم جایز وه ان نقسم الکل چې موږ تقسیم کړی وی ټول بین الغانمینو. پوهېږئ که نه پې هلکه متن کې بستان رالی، بستان لا څه ته ویلی کېږي؟ مړه دا باغ ته وایي که نه، ګر چاپېره ته دیوال ته وي، مختلف بوټي پکې وي د میوو. والبستان کل ارض هر هغه ځمکې ته ویلی کېږي یحوطها حایطون چې احاطه کړي وي د دې نه یو دیوار، وفیها نخیل متفرقه او په دې کې بوټي وي مختلف، او اشجار وي اخر نور ونې پکې وي. وفي دیارنا اچھا صاحب د هدایې وایي زموږ په علاقه کې دې د علاقې څه نوم ولکه فرغانه مرغانه او فرغانه. بر وګورئ په دې کې طریقه دا ده چې بهرحال ته پیسې دي، هر شي کې پیسې دي، نو بس وایي دا هم ټیک ده، دا نه ده ضروري چې خامخا غنم والا، خامخا جوار والا، خامخا میوې والا، پیسې کې به مقرر کړي دومره پیسې به راکړي هم صحیح ده. وظیفه مقرر شوې ده د دراهم فی الاراضی کلها وترک کذلک، هم دغه شان خبره پرېښودل شوې ده او را روانه ده. لأن التقدیر یجب، لکه تاسو ته معلومه شوله چې تقدیر دا واجبېږي مقررېدل، ان یکون بقدر الطاقت من ای شیء کان، چې طاقت موافق به وي که هر یو شي نه وي، که پیسو نه وي که د میوې نه، ټول صحیح دي. قال قدري مولا فرمایي لږ بر وګورئ کمه وظیفه مې مقرر شوې ده په یوه ځمکه باندې دومره به راکوئ، او ځمکه کمزورې د فصل ډېر نه کوي، نو امام ته جایز ده کمې دي کي. فإن لم تطق که چېرې طاقت نه لري ما د هغه وظیفې وضع علیها کومه چې په دې ځمکه مقرره ده، نقصهم الامام به یې کمه کي. او والنقصان عند قلة الرعاية، نقصان په وخت د کم فصل کې جایز بالاجماع، پیداوار چې کله کم وي په دې کې نقصان خراج کمول دا جایز ده په دې اجماع ده. دلیل شته ویاو که نه؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضرت حذیفه او عثمان ابن حنیف ته څه ویل
لعلکما حملتما الارض ما لم تطيق الګ تاسو کې دې شي بد ازمکه باندې داسې بوجي کې چې ازمکه طاقت نه لري ډیر خراج لري دیو ته جواب کې ویني جی کم خراج په منګي کې دې کنه د ازمکه د دینم زیات طاقت لري عمر زینو ته داسې نو ویل چې طاقت زیات دی لہذا زیات دی والی داسې وته نو ویل د طاقت زیات دی او کم دی خیر دی بس کم دی علی نو معلومه شولا چې کله طاقت زیات وی کم غسل صحیح دی نو چې طاقت یې نه په طریقه ولا باندې کم غسل کم مت یخلو خیرم دې کنم دې الا ترى تغورن الى قول عمر الا ترى تيني تغوري قول عمر رضی الله تعالی عنہ تا څوي لعلكما حملتما شاید تاسو دواړو بار کړی په د غزمه ک باندې هغه بوج لا تطيقوا جزمه کې طاقت نه لري فقال ورته جواب کې وای دواړه لا بل حملناها من بار کړی دی په د غزمه ک باندې هغه شی تطيقوا جزمه کې طاقت لري بلکې واورا ولو زدناها کچره من باغی باندې زیاتی کوي طاقت لا طاقت زمکه طاقت لرلو وهذا يدل دا دلالت کې به خبرې چې جایز دی نقصان طاقت زیات او الیتی کم چې طاقت کم یو کم تیاری په طریقه ولا به جایزي برو ګوره او کچري زمکه باندې یو خراجي کړي او دغه فصل زیات دي زیتولې شو او یو زیتولې شي طاقت ته وګوري او څوک وینه نشي زیتولې یار عمر زین هوته ویل چې زمکه طاقت زیات کړه نه دلیل دی چې زیتول ټیک نه دي واما زیادت عند زیادت الرعی يجوز عند محمد رحمه الله امام محمد رحمه الله بنس باندې جائز ده اعتبارا بالنقصان قیاس کوي په نقصان باندې وعند ابي يوسف رحمه الله امام يوسف سے فرمای کله چې زیادت الرعی پیداوار زیات وي نو لا يجوز جائز نه چې خراج زیات کو لان عمر چې رضی الله تعالی عنہ لم يزد زیات نه کړو حين خبره کله چې د خبر ملاو شو بزیادت طاقت باندې تاسو پیږي برو ګورئ یو زمکه دا باغی اوبرالی او بیخی دغه کړه څه وته وي اشړه وبډګ ډیرو جبه کړه جبه فصل به کې نه کیږي یا دی وبکټ شول یا واسه شاړه شول فصل به کې نور نه کیږي یا باقاعده فصل وشولو او څه طوفان موفان څه شی به وشو ټول فصل تبا شو به تر نه خراج نه لوکا ته یې به دی باندې وګورئ واذا غلب على الارض على ارض الخراج کله چې غالب شي په خراج زمکوانی اوبا او انقطع الماء ويا کټ شي وبان هدا غینا او استلم الزرع آفه او یا د بی خلری کی فصل لرت آفت نو فلا خراج علیه به کې خراج نشته پوهیږي کنه به لانه فات التمكن من الزراعه وجدادا خراج غولې چې قدرت د زمکه د زراعت خوې کنه د زمکه د زراعت قدرت ختم شو لانه فات التمكن زکه فوت شو قدرت د زراعت او هو النما چې هغه نمو التقديري تقديري نمو وا تقدير منګ ویلی و شرکی حقيقي نمو پکار د چې باقاعده فصل وشي به به و شرلو او خراج کی تقديري چې زمکه کې صلاحيت وي بهرحال زراعت ډیر اصل شی دی ښه موږ ملک نن سبب نقصان روان دي وجه څه ده د زرعي ملک دی زرعي ملک او زراعت صحیح نه کیږي زراعت به څه صحیح وشي پراپټینو والا ټول تباہي وکړه څوک شته نشي ته پوسی وکي ارزه پلاټ کوا او زراعي زمکې دی فصل به کې نه کړل شي اس په کې پیسې وړي جواری ده دا ست تجارت هم د پراپټی نه ده چې دا ملک له ترقی ورکی ترقی والا نه دي اس یو نه پیسې بل ته ځي په نبل ترازي ترقی تجارت دي ته ویل کیږي که معاشياتو کې چې څنګه وشي میدان تر وباسي مثلا فصل یو کړل دا وګوره کارخانه جوړ کړل مثلا کپڑے جوړ کړل وګوره نوې شهر راغی نه دي ته معاشيات وي دا نه چې یو نه بل ته پیسې دا خو د ځلګه جواري او غټ نقصان دار چې ټول زمکه پراپټې شولې کستا سوچ دا کوم زرعي علاقې دي ټول مردان دي چرسده دا نه ګمان نو دا ګرشه به رزینا او دغه شان پسې ورشن او کارلا ثوابیلا ټول پراپټې تباہی وکړه تباہی څوک شته نه چې دی خلاف راوچت شي او خلک پکې غریب خلک کې کم زینې ته ورسېدل یو کس په دې اجاره داری ویلې کیږي یو کس به سره غونډيږي مجموعي خلکو باندې بعد اثرات پریوزي غریبانان کیږي دا سخت نقصانی شی دی کاش یو صحیح حکومت په دې مخنیوي کړی وي به اجازه ده صحیح داخلي خرڅوي خدا د چی اسه پلاټونه باندې جوړوي زراعت به پکې کیږي فصل به کرل شي تاسو یقین وکړئ چې دومره پورې حد تر غلم
انسان څوک مرګري کوم کم از کم د دې خلاف احتجاج کوم احتجاج ریکارډ کوم کې شي خلک راځي ورور مرګري شي تاسو چې تبعی ټول دی وکړه تاسو ورشي دي طرفونو دي اطراف ته تاسو ګورئ د پلاټونه جوړ شوي دي څومره زرعي ځمکې خراب شولې زمونږ د معیشت استحکام دارومدار چې ټول په زراعت دی بار نه موږ نه څوک څوړي نه چې موږ جوړ قرانوي سي همدغه زراعت دی که چې تم چاول زیات وکړل رانوي بیسي یم چې د غنم زیات ورانوي کم از کم بل څوک ویني چې خپل خبره تکافي شي کنه هغه دلته تبعی وشوله حالانکه نن سبا د حکومتونو د ترقۍ دارومدار تش په معیشت باندې دی او زمونږ معیشت دارومدار په زراعت دی او زراعت تبعی دی خلکو وکړه د معیشت تبعی را وکړه نو ترقۍ تبعی وګورئ تم دې ته ورسېدلو لأنه فات التمكن فوت شلو التمكن من الزراعة او قدرت د زراعت فوت شو هغه نما وا تقديري المعتبر في الخراج من ویلو کنه خراج کی تقديري نما معتبر ده او په بل صورت کې چې باقاعده فصل وشي او به طوفان راشي فصل ختم کی الته څه حساب دی وای الته توجه الته خراج ځکه نالو چې نمای تقديري نه خبره نمای حقيقي تر غلي وا چې کله فصل لانی شوی خو بس به موږ نمای تقديري له اعتبار ورکو چې زمکه کې صلاحيت د فصل او خراج به ورکه خو چې یو به فصل وشو کنه به نمای حقيقي له اعتبار ورکو دا فصل چې سر ته ورسیږي اوس به راکې هغه فصل سر ته ونه رسیدلو هلاک شو نو چې کله نمای حقيقي هلاک شو له اعتبار هغه ته او ختم شو پته لګي پوه شوې کنه به چې کله فصل نه شي چاله اعتباري نمای تقديري لا چې زمکه کې صلاحيت شته خو چې فصل وشي به چاله نمای حقيقي لا نمای حقيقي کې به موږ له خراج راکې او هغه خراب شول نو بس خراج هم ختم وفيما باغ صورت کې اذا استلم الزرع کله چې استلم الزرع کله چې د بیخ ختم کی فصل لرا آفت صافت نفات النما والتقديري یا هو تقديري نما فوت شولا الکه تقديري نما څنګه فوت شولا نما خو شوی دا یا نما به الوي چې پورا ټیم کې وي دلته نیم ټیم کې فصلو باقي نیم ټیم کې فصل څه شو نو تقديري نما مرانله او یو ویا اوس خبر حقيقي نما ترغلي وختي مشي څنګه ویلا او حقيقي نما فوت شو وګورئ في بعض الحول ببعض کال کی بعض کال تقديري نما با علم معتبر وي چې پورا کال کې وي دلته خو بعض کال کې فصل او بعض کې ختم شو وکونو ناميا او کېدل دغه وجوبي نما د پاره وجوبي طاقت د پاره دا چې کله بنامي وي په جميل حول کې وکونو ناميا في جميل حول شرط کېدل د دې چې دا بنامي وي په ټول کال کې دا شرط وا ټول کال کې بنامي وي او دلته بچ کې شو بعضی کې شو کما فی مال زکات کې لکه مال زکات کې دا کار دی او سړي سره نصاب برابر شي اتلس مشته ور سره نصاب برابر وي استخیره کې هلاک شو نو به بغه من زکاتی نه پورا کال نه او یدار الحكم یا دا خبره وختي ما کړي و یا حکم دلته دایر دی علی الحقیقت په چا باندې حقیقت کې فصل ونه شو عند خروج الخارج کله چې خارج رااله معنا فصل وشو وس خبر حقیقت تر وخته تاسو لږ برو ګورئ مریسم ما بخل چی غوڅه خبره مې ونه کړله کله چې فصل وشو باقاعده او به افت را لفصل تبا کو بکر د خراج ور کی کنه زما کې خصلایت شته د دوه جواب یې وکړه یو دا چې تقديري نما رانله ولې تقديري نما به الوي چې پورا کال یو دل تنیم کال فصل نیم کال خراب شو دویم جوابداري چې به دلته مستقدري نما له اعتبار پاتې نه شو چې کله فصل شو چاله شو حقيقي لا او حقيقي نما خو پورا پاتې نه شو علاقه شو پوهیږي کنه به قال وان عطلها صاحبها فعليه الخراج الاكبر وګوره خراج زمکه او صاحب الارض چې هغه زمکه نه کریم د سی پر خدای خبره ده نو خراج به ورکه استا نقصان دي چې نه کوي وان عطلها کچره معطله کی صاحب د زمکه فدمانه خراج لازم دی لئن التمكن ځکه قدرت چې دا ثابتو او الذي فوته او دا هغه کس چې زمکه ولا چې د فوته چې د فوت کړلو دغه قدرت دغه تمکن قالوا مولانا مشایخ ویل دي دا خلا پرې دی خفصل یو زمکه کو چا پیغونه کړلو کمزورې به وکړلو یعنی سبزیانی کولی کم چې مثلا 15 دراهم او هغه په غنم وکړل کمزورې شي د سبزیون والا بتیالي خشي خراج بتیالي من انتقل څوک چې منتقل شو اله خاص الامر امرين
کمزوري فصل ته په دوو فصلونو کې من غیر عذر فعليه الخراج بد خراج وي الاعلى کم یو د اعلى فصل والا لانه هو الذي زكده ما كست ضيع زيادته چې د زيتي کم شی هغه د ځای کړلو وهذا يعرف البته دا کومه مسله ودا به صرف پیجندلو د پاره دا کا ولا يفتى بفتوب کې ورنه کوي د سینه چی به دا ظالمان بچان خلکو نه بزور خراجون علي صاحب پلان کې فصل کې دولت اول نه کړي ځکه دې تراکا او ځکه دې لانجه و جوړ کی کلا يتجرع دې بر چې جرأت ونه کی الظلمتو ظالمان بچان على اخذ اموال الناس باندې ومن اسلم من اهل الخراج الاكبر وګورئ یو سړي ذمیو خراج به د ځمکې ورکولو او به اسلام راوړو اوس به څه حکم اوس به خراج ورکي ومن اسلم څوک چې اسلام راوړي من اهل الخراج اخذ منه اخذل کېږي بدن خراج على حاله بخپل حالت باندې واغشان ولي لان فيه مان المؤنه واذا کبه کې بوج ولا معنا پراته ده فيعتبر مؤنه دغه کنه چې کله ابتداء په منګه مؤنت بوج کې خودنو نه دلته خلا بقاء دی او بقاء دی ابتداء نه وی اسانه وی البقاء اسهل من الابتداء 56 نمبر ماده ده فيعتبر مؤنه اعتبار بمنګه بوج له ورکو په حالت د بقا کې فامكن بقاءه على المسلم ته چرګه د مسلمان د څنګه پک دی ويجب مسلمان باندې بقاء رالا او من پکله ده ابتداء ده کنه پوه نه شولې به ابتداء یوزمکه فتح شول د مسلمان په قبضه کې دا یا مسلمان تور کړه اوس په خراج نه سکی خدای خو چې مخکې نه په خراج د بقان د تر نه بقا د ابتداء نه اسانه وي سیده پیږي کنه پی ويجوز جائز ان يشتري المسلم ارض الخراج من الذمي ويؤخذ منه الخراج دلته بل مساله ده الګا دا سیده چې ذمي دي خراج مسلمان دي د ذمي نه خراج مکوالی و یا جائز ده اغله خرڅولم جایز دي د اخیستلم جایز دي دویم به مسلمان څو ور کوي او شرک خراج وینه خراج به ور کوي دا خو بقا ده ويجوز جایز ده يشتري المسلم چې مسلمان واخلي ارض الخراج خراج زمکا من الذمي ويؤخذ بباخستل کیږي منه د مسلمان نه خراج لما قلنا وجه لمن ویلی وجه لکدل تموند مخکنه خودل شوی دی وقد صح صحیح ثابت ده صحابه چو اشتروا وخست واراضي د خراج وكانوا دي يؤدون ادا کولو به خراج فدلنا دلالت کی علی جواز الشرعی او بدی خبره چی خراج مکه خستل جایز دی او دیم واخذ الخراج او به مسلمان نه خراج خستل دم جایز دی دوا واداء للمسلم من غیر کراهه او ادا کول خراج لره مسلمان د پاره یعنی مسلمان کې خراج ادا کوي هم صحیح ده نه پیږي پی درې اب دې کیس کراهت نشته بلا مسله ولا وشر في الخارج من ارض الخراج لکبر وګورئ خراجیز مکه کی به شرخلو مسلمان د خراجیز مکه واخستله خراج خو ور کوي کنه نو شر به ور کوي نه چې خراج ور کوي به شر نشته یو زمکه باندې خود ور ټیکس نه شو کې خیدل چې برته خراج مولو به لسم ایسا فصلم تیلو یا نصف وشر ځان شو کوله امام شافعی رحم الله وینا دواړه وکړو خراج به ملو ولا وشرا وشر نشتري في الخارج باغ فصل کی چی روزی من ارض الخراجنا امام شافعی رحم الله فرمایي یجمع بینهما دوړو منس کی وجه مکیږي وجه سره وې دا دواړه بیل حق نه دي خراج بیل حق دي وشر بیل دي توجه اسباب هم د دواړو بیل دي د خراج سبب چې خراجز مکړه نمای تقدیری او د وشرغه وشریز مکا نمای حقیقی اسباب د دوالو بیل بیل دي کنه دي النامیه بحقیقه او د خراج د بره الارض النامیه بالتمكن شزمکه کې صرف صلاحیت د فصل وی خراج بور کې دا بیل سبب دی او فصل باقاعده وشي او شر بور کې دا بیل سبب دی نو سببونه دواړه دي زمکه کې صلاحیت هم شته فصل هم وشو یو وظیفه بمراشي او شر فصل شوی بل بمراشي زمکه کې صلاحیت خراج کنه پیږي یو احکام بیل دي بل اسباب بیل دي نو د څنګه وکيو یو بل لکافي کو بیل برازي کنه ځکه دواړه حقونه دي مختلف وجبات دواړه واجب شوی په دوه محلونو کې محلونه بیل دي بسببين مختلفين وسببون بدل دي فلا يتنافيان فلا يتنافيان
دې کې څه منافات نشته چې یو د وجې نه بل لري کو دواړه جمع کو وایم جمع کېدلی شي ولنا قوله علیه السلام موږ دپاره دلیل نبی علیه السلام قول لا یجتمع عشر وخراج دواړه نه جمع کېږي ښه فی ارض مسلم د مسلمان په ځمکه کې بله واوره دا څومره ائمه چې تیر شوي دي هغه عادلانو او که ظالمانو چا هم دا کار نه دی کړی چې خراج یې مخیستې او مسلمان نه عشر یې مخیستې دا اجماع شوله ولأن أحدا من أئمة العدل چې دي والجور او ظالمان لم يجمع بينهما چام جمع نه د کړي دواړو ترمنځ وکفا باجماعهم حجه او کافی دی دغه په اجماع باندې حجت ولأن الخراج يجب في ارض بلا ورا عقلی وجه خراج په غزمکه کی چې غالبتا فتح شي او کافر ته حواله شي عشر په غزمکه کی چې خپل خلک اسلام راوړي یا غالبتا فتح شي مسلمان ته حواله شي اسباب یو شو دواړه څه شو بیل شو کنه شو نو دای که منافات دي څنګه وس که خراج تلو نو معنی دا ده چې دا غالبتا فتح شوی او کافر ته حواله شوی او که عشر دی اخلو دی مطلب دا لري چې خپل اسلام راوړې زمکه والا یا مجاهد ته حواله شوی نو منافات دی کنه دی انا شو کوله ولأن الخراج يجب في ارض دا واجبيږي باغ مکه کې فتحتان وطن چې فتح شي غلبتن وقهرا بزور والعشر في ارض او زمکه عشر خو باغ مکه کې وي اسلم اهل او توان چې داغه اهل توان اسلام راوړي دوړ منځ کې منافات دی کنه دی د څه کېدل شي زمکه کې دواړه جمع شي قهرا او غلبتن فتح شوی او اهل اسلام راوړي کې دي شي والوصفان چې لا اجتماعان في ارض واحده پیږي کنه پاتې شول دا خبره چې اسباب د دوړو بیل دي هغه دا ویلو کنه بای سبب د عشر او د خراج دوړو یو دی چې غزمکه نمو والا ده فصل والا زمکه ده خو یو کې د فرق دی حقیقت کې فصل وشي او بلکې شرف صلاحیت پکې وي سبب یو دی ښا ان شکل سبب یو دی حکم هم څه یو وي وسبب الحقين واحد وهو الارض الناميه الا انه هذا مردا يعتبر في العشر وشر کې اعتبار تحقیق لره دی چې باقاعده فصل وشي او په خراج کې تقدیر لره دی چې قدرت د زمکه وي ولهذا دغه وجه د مولوی صاحب ايضا ولهذا ايضا دغه دی کنه ها ايضا ندي لك ولهذا يضافان دي ايه خدای دې غرکا ولهذا دغه وجه يضافان د دوړو نسبت کیږي زمکه دخل کوي کنه خراج د زمکه او عشر د زمکه خراج الارض عشر الارض اضافت او مضاف الیه هم اسامی کې ویلي دا سبب وي د بار د مضاف شکل مضاف حکم وي نو خراج حکم دی او شرم حکم دی مضاف الیه څوک د زمکه ده د زمکه سبب شو سبب یو شي شو لانه ولا يتحقق دغه کنه ولا هذا الخلاف الزکات ما هدي ما زکاتم د دې دوړو کې او سره دي نه به جمع کیږي څه مطلب خراج زمکه دا چا واخصله تجارت د پاره فصل به کوي تجارت د پاره خسته کا او شریز مګر فصل به کوي تجارت د پاره خسته نه چو شر ور کوي زمکه قیمت کې به زکات نشتا خراج ور کوي زمکه په قیمت کې تجارت د بارام ده خو هم په قیمت کې زکات ولا يتكرر الخراج بتكرر الخارج في سنه بلا ورا یو کال کې چا دو بیره فصل کو بخراجز مکانو خراج یو پیره دیګه کدرې بیره حکم خراج او شر کلس پیره فصل کې دولس پیره به ورکی یو بیره دي شوتل کټ کړه او شر دی ورکو دوباره غټ شو دوباره به کې به ورکی ولا يتكرر الخراج وخراج متکرر کیږي به تکرر د خارج باندې په سنه په کال کې لأن عمر رضی الله تعالی عنہ چې لم يوظف مقرره هغه وظیفه نه د مقرره کړي د خراج مقرره بخلاف العشر لأنه ولا يتحقق عشرا ځکه عشر نه متحقق کیږي الا بوجوبه چې کله ته واجب کې عشر علا به عشر راځي په کل خارج نه بچا کې په هر فصل کې که په هر فصل کې د عشر مقرر نه کونه به عشر نشو عشر به کله وشري چې هر فصل کې والی